أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. نانی درس کې به انشاءالله العزیز رکو نمبر 6 آیات نمبر 47 او آیات نمبر 48 ویلې کېږي. ما قبل سره چې نو ربط او مناسبت نو 13 رکو کې مونږ ویلو چې اوس دې ځای نه د بني اسرائیل باندې الله رب العزت کوم انعامات او احسانات شروع شوي دی هغه ذکر کوي. نو اوس په دې رکو کې په هغې کې د بني اسرائیلو د نعمتونو تذکره الله جل جلاله کړي وه اجمالا. اوس دې رکو کې را روانې رکو کې په هغې کې د بني اسرائیلو باندې چې الله کم نعمتونه کړي ول د هغې تفصیلا ذکر کوي. نو دای د لاولنې رکو سره چې نو ربط او مناسبت دی. په هغې کې بني اسرائیلو باندې چې کم انعامات شي ول د هغې اجمالا ذکرولو. اوس په دې رکو کې مخکې په دې رکو کې د هغې نعمتونو تفصیل ذکر کوي. څنګه چې 13 رکو په شروع کې مونږ ویلو چې یا بني اسرائیل بني اولاد ته ویلې کېږي. عبرانی ژبه کې اسرا منګوي دا عبد ته ویلې کېږي او ایل دا چې نو الله ته ویلې کېږي معنی دا عبدالله. او بیا مونږ ویلو چې دا د حضرت یعقوب علیه السلام چې نو هغه لقب اے د عبدالله بچو اے د یعقوب علیه السلام اولاده اے بنی اسرائیلو اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم یاد کړئ زما نعمتونه هغه چې کم ما په تاسو باندې کړي دي. وانی فضلتکم علی العالمین او دا چې ما فضیلت درکړو تاسو ته علی العالمین په ټولو خلکو باندې. اوس دې ځای کې چې نو هغه دا د 13 رکو اولنې آیت تقریبا یو شانتي دی معنی او مفهوم دواړو په اعتبار سره آسان دي. مخکې د قوس تیر شو. اوس دې ځای کې چې نو یو مرکوټ شانتي سوال واردېږي چې حضور علیه السلام امت محمدیه صلی الله علیه وسلم د امت ته په تمام امتونو باندې غوروالی او فضیلت حاصل دی. لکه څنګه چې د الله فرمان دی کنتم خیر امت چې تاسو بهترین امت یې. دغه شانتي حدیث مبارکه کې هم د هغې تذکره که خیال کړی تاسو به اورېدلی صحیح مسلم بخاري د هغې هم ذکر کړی چې د امت او د ماقبل امتونو د مثال ذکر کړي. نو د هغې مثال کې چې نو دای ذکر کړي دي وایي د دې ماقبل امت دای مثال داسې دی لکه یو سړی چې نو یو کس په مزدورۍ ونیسي سهار نه واخله او د ماسپښینه پورې مزدوري وکړي بیا د هغه چې نو هغه نصف دینار نصف درهم چې نو مزدوري ورکړي. دویم کس د هغه د ماسپښین نه واله مازدیګره پورې چې نو هغه نوکري وکړه کار یې وکړل او مزدوري وکړله د هغه ته هم نصف دینار میلاو شو. دریم کسو چې د هغه نو د مازدیګر نه د ماښامه پورې دغه لږ مدت کې چې نو هغې مزدوري وکړله او د هغه ته ثابت درهم چې نو میلاو شو ثابت دینار ورته میلاو شو. نو بیا د هغې مثال یې ورکړی دی چې نو په امتونو نو دا اولنې چې سهار نه واله ماسپښینه پورې ډیوټي مزدوري کړې وه نیم دینار ورته میلاو شو. نو دا څوک ولو یهودو. ماسپښین نه مازدیګره پورې د کم شی ول نو دا څوک ول نو دا عیسایان د عیسی علیه السلام چې نو هغه امتیان نصرانیان. د مازدیګر نه د ماښامه پورې دغه لږ مختصر وخت او تنخواه مزدوري چې نو اجر یې د هغوی دوچن واخیستلو ثابت درهم ثابت دینار. نو دا امت محمدیه صلی الله علیه وسلم امت محمدیه صلی الله علیه وسلم عمر لږ وخت لږ اعمال ولا الله جل جلاله
عبادت او معیار ولا الله دومره لوی ورکړی دی چې د هغه په لږ وخت کې د دوی چې کوم مقام او درجې ته رسېدلی شي د هغوی په هغه ډېر عمر کې هغه ته نه دي رسېدلي. دا محض الله احسان د حضور چې دی نو برکت و. نو دیو جن ویلی کېږي چې اوس دلته ما تاسو ته لږ کوټه سوال وسوارېدېږي. الله وایي انی فضلتکم علی العالمین، ما تاسو له غورواله درکړی دی په ټول مخلوقاتو باندې عالمو باندې. حالن کې د قرآن احادیث نه خدا معلومیږي چې په ټول امتونو کې غوره امت هغه محمدیه صلی الله امت محمدیه صلی الله علیه وسلم دی. او دلته الله پاک بنی اسرائیل ته ویلي د تفسیر جلالین کې یو خبره ذکر کړله، هغه چې انی فضلتکم علی العالمین دینه مراد نه نو د هغه زمانه خلق ولو د موسی علیه السلام د عیسی علیه السلام د هغه زمانه خلق ول او په هغه زمانه کې دوی مسلمانان ولو لازمی خبر ده چې الله پاک مسلمان لچره نو په کافر باندې غورواله او برکت ورکړي فضیلت ورکړي. نو هغه چې د دینه مرادو دا د هغه زمانه خلق ولو. نور حضرات بعض چې نو هغه تفسیرونه کې هغه دا جواب ورکړي چې که دینه فضیلت کلی مراد شي په ټول عالم او ټول امتونو باندې، نو فضیلت کلی دا چې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت محمدیت حاصل دی. البته که د دین چې نو فضیلت نه فضیلت جزئی مراد شي په یو خاصو خبرو کې غورواله شي، نو یو څو خبرو کې الله پاک بنی اسرائیل واقعي چې نو هغه په ټولو عالم باندې سور کړو مقام او فضیلت او درجه ور کړو. لکه مثال په تور کې من او سلوه دا هیڅ چاته چې نو هغه نه دی راغلی سوا چې نو د بنی اسرائیل نه، نو دې ته ویل کېږي چې نو هغه جزئی فضیلت دغه شان دی چې نو مثال په تور کې کثرت د انبیاء علیهم السلام څنګه چې موږ تیر رکو کې ویلو چې بنی اسرائیل کې الله جل جلاله سلور زره چې نو انبیاء علیهم السلام را لېږلي ول، نو دا جزئی فضیلت دا بل اچاته نه دی حاصلو. نور امتونو کې دومره ډېر په کثرت سره انبیاء علیهم السلام نه دی راغلي. او یا بعض ذکر کړي دریاب چې نو هغه شلیدل، دریاب په ځای وردېدل، بیا دریاب کې لارې جوړېدل، بیا چې کله د وخت دل او بیا کفر د هغوی دشمنان کافران رالل او د هغوی باندې دریاب واپس را روانېدل، نو دا غورواله الله پاک چې نو جزئی فضیلت دا بنی اسرائیل ور کړی دی، دا په فضیلت د بل چا نه ولو. نو که بعضې جزئی فضیلتونه شي نو بیا واقعي الله پاک هغه ولور کړي. نو ځکه موږ وایو که کلي فضیلت شي نو هغه امت محمدیه صلی الله علیه وسلم ته حاصل دی. او د دې فضیلت دوه صورتونه، یو صورت دا چې د هغې زمانې په خلکو ول الله پاک غوروالی ورکړو، او دویم جواب او تطبیق دا دی چې دوی له الله پاک جزئی فضیلت په تمامو امتونو ورکړو، نه چې نه کلي. نو ځکه الله وی یو احسان نو ما چې په تاسو کم احسانونه کړي دی هغه یاد کړئ، او د دې د احسان د یادولو الله ولی وی. نو الله د احسان د یادولو دی وجه نه ویل کېږي چې ګوره رب دی نو هغه مشهوره قاعده د هغوی چې نو مقوله متل دی الانسان عبد الاحسان، الانسان عبد الاحسان، بنده دا چې دی نو هغه د احسان بندی. څوک چې چا سره چې نو احسان وکړي نو خلک بیا د هغه ډېر خاطر مدار کوي. نو الله وی ما تاسو باندې دومره احسانات کړي دي، نو زما د هغه احساناتو کم از کم بدله چې دی نو هغه دا چې تاسو زما شکر ادا کړئ. لکه څنګه چې مخکې به راشي نو په مخکې الله جل جلاله فرمایي وشکروا لی ولا تکفرون، زما شکر ادا کړئ ناشکري چې دی نه مه کوئ. او د الله لوی شکر چې نو هغه دا دی چې سړی د الله شکر ادا کوي چې د الله ځان چې دی نو وحده لا شریک له وګڼي، او بیا چې الله ورته کم حکم کړی هغه سړی په ځای راوړي، د کوم خبر نه منع کړي د هغې بنده ځان وساتي. دویم آیت کې الله رب العزت فرمایي واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شیئا، او تاسو چې نو هغه ویرېږئ ځان وساتئ د هغې ورځې نه چې په هغې کې به په کار را نشي بدل به نشي ورکولی یو نفس د بل نفس نه شیئا ذره برابر یم معمولی غونتې به هم په هغه وخت کې څوک د چا په کار نشي راتلی. ولا يقبل منها شفاعت، او نه به د دوی نه شفاعت چې نه قبول شي، ولا يؤخذ منها عدل، نه به د دوی نه چې نه فدیه او معاوضه چې نه قبول شي، ولا هم ينصرون، او نه به د دوی چې نه مدد وکړلی شي. نو گویا الله وایي چې دنیا کې د خلاصي څلور طریقې چې نو هغه دي. حضرات مفسرین ذکر کړي چې دنیا کې د خلاصي څلور
او چا درې طریقې ذکر کړي چې درې او څلور طریقې داسې دي چې په دې کې سړی چې نو خلاصې دی شي. یو طریقه دا ده چې کله دنیا کې چا باندې څه مصیبت چا باندې چې نو هغه څه ورن وغیره وخی چې څوک چې نو هغه د هغه احصار وکړي وایي نیسي قید وبنې کړي نو اکثر بعضې وخت کې یو سړی راشي هغه ضمانت د هغه واخلي وایي زه د ده د هرې خبرې ضامن یم ذمهوار یم تاسو چې نو دا کس پرېږدئ نو الله ویل تی به دېس نشي کېدی. دویم بعضې وخت کې اکثر خلک راشي د هغه چې نو شفارس وکړي شفارس چې دی نو هغه یې کوي الله وی ولا یقبل منها شفاعت نو هلته به د چا شفارس او شفاعت چې دی نو هغه به قبلیږي نه. دریم بعض وخت کې اکثر چې خلک داسې مصیبت او تکلیف کې ګیر شي نو دی بیا د پیسو نه کار والي هر ځای ته چې نو هغه پیسې سلمه کې یو له هم پیسې ورکړي بل له هم پیسې ورکړي بل له هم پیسې ورکړي نو هلته چې نو هغه ارباب اقتدار چې دی نو هغوی ته پیسې ورسوي نو چې کله دی ارباب اقتدار ته پیسې ورسوي نو هغو والا مسله چې نو ټال مټول کې حل کړي ولا الله وایي چې نو ولا یؤخذ منها عدل ورځ قیامت به داسې د انصاف ورځ چې لا یؤخذ منها عدل دینه به پیسې هم نه اخیستلی کېږي فدیه چې نو دا به هم کار نه کېږي. او څلورمه خبره اکثر چې نو خلک برسر احتجاج شي احتجاج وکي مظاهره چې نو هغه وکي او دغه مظاهره احتجاج سره چې نو هغه کله خلاصې میلاو شي الله وی ولا هم ينصرون ورځ په قیامت دا څلورمه حربه دا به هم نه چلیږي څوک به آلته چې نو هغه خپل پر خلک خبره نشي کولی نو د بل بس وکي څوک به د دې چې نو مدد نشي کولی بلکې الله د هغه ورځې د سختۍ او د هغې د کجینو خطرناکوالي او د هغې د سخوالي ذکر کړی دومره به سخت دی چې څوک د چا په کار خو یو طرف ته که هغه رشتې چې هغه عموما په داسې وخت کې په کار ډېرې راځي لکه د رور رشته شوله د پلار رشته شوله د مور رشته شوله دغه شان چې نو د اولاد د زامنو رشته شوله د ښځې او د خاوند رشته شوله الله وی دغه ورځ به دوی هم د یو بل نه وتښتي دی به هم چې یو بل ته ګوري منډه به کړي الله وی چې نو دغه ورځ یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه دا به داسې ورځې نو الله وی د هغې ورځې نه ویرېږئ نن د دنیا چې دی نو هغه د یار دوست د خاطره د پالټۍ او د جماعت د خاطره د چا چې دی نو د رشته دارۍ د خاطره یا د دنیا د لږو پیسو د خاطره ناجایزه مه کوئ غلطه چې دی نو هغه مه کوئ د غلطې چې دی نو هغه مرګستیا مه کوئ غلطه چې دی نو فیصله او مسله مه کوئ ولی که چرته چې نو هغه تا دا وکړل نو ورس د قیامت چې نو داسې پرته ده یوما لا تجزي نفس عن نفس چې څوک به یو کس به د بل نه بیا بدل نشي ورکولی نو چې نشي ورکولی سبا له ورځ په قیامت ستا دا په کار نشي راتلی نو الله وی د دنیا د دغې معمولي شیز دپاره خپل آخرت چې نو هغه به خرابه نو گویا بن اسرائیل ته ویل او موږ ته هم الله جل جلاله دغه حکم را لېږلی څنګه چې د هغوی دپاره او دغه شان زموږ دپاره هم دی نو د دې وجې نه خپل آخرت د بل چا دپاره چې دی نو هغه نه دی خرابول پکار دیو زمونږ استاد محترم مولانا عبدالله ازاروي صاحب دامت برکاتهم العالیه مسلم ثاني کې د هغه موږ ته خبره کړې خو ډېره قیمتي خبره د هغه وی دا یو خبره زما یاد ساتئ د الله دپاره چا سره دومره محبت هم مه کوه چې د هغه بیا غلطه هم تا ته ښه ښکاري د هغه د غلطي هم بیا تایید کی او وی دومره نفرت هم د چا نه مه کوه چې د هغه صحیح ته هم بیا تو غلطه وي نو ځکه الله هم موږ ته وایي چې د داسې ناجایزو نه چې نو هغه ځان وساتئ ګورې سبا ورځ په قیامت به څوک د چا په کار نشي راتلی الله دې موږ د ورځ د قیامت د سختۍ نه محفوظ او مانون کړي. یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو اے اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئی نعمت التی زمان نعمت آغا انعمت علیکم چې ما کړو پتاسو وانی فضلتکم او دا چې ما فضیلت در کړو تاسو ته علی العالمین پټولو عالم باندې پټولو خلکو واتقوا او ویریږئ یومن هغې ورځې نه لا تجزي چې په کار به نه راځي بدله به نشي ورکولی نفس یو کس ان نفس د بل کس نه شیئا د څه څیزو ولا یقبل او نه به شي قبلولی منها د هغې نفس نه شفاعت شفارسو ولا یوخذ او نه به اخیستلی شي منها د هغې نفس نه عدل څه معاوضه فدیه پیسې
ولا هم ينصرون او نه به د هغوی څه مدد کولی شي.